الله سبحانه وتعالى دا دنیا پیدا کړی دا او پدې کې بعضو خلکو ته په نورو بعضو خلکو باندې فضیلت ورکړی دی او دای د دې لپاره ورکړی دی چې دا کمزوري خلک با د دې فضیلت والا خلکو سره ځان یو ځای کوي د دیونه به د ژوند طریقه زده کوي او په هغې بنا سره به دوی خپل ژوند په دنیا کې تیری او که تاسو سوچ وکئ او فکر وکئ نو قرآن کې الله سبحانه وتعالی داسې آیات مبارکه نازل کړي دي چې په هغې کې د انسان نه دا مطالبه شوې ده چې یاد ساته ګورې ته په خپله څه جوړېدی نه شي که یو انسان دا وغواړي چې زه په خپله لوی سړی جوړ شمه د معاشرې او د دنیا د ټولو نه بهترین سړی به زه په خپل طبیعت باندې جوړ شمه په خپل علم سره به جوړ شم په خپل تجربې سره به جوړ شم نو دا ګوره ممکن نه ده بلکې خامخا د دې سړي دپاره یو استاذ پکار دی یو هادي او لاره ښودونکی پکار دی چې کومه یو معامله راځي نو پکار دا ده چې دا د هغه نه پوښتنه کوي تپوس کوي هغه ورته لاره ښي او په حقه لاره باندې دی خپل ژوند تیری او ځي ګوره قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې دا قرآن ما داسې یو شاندار کتاب نازل کړی دی چې په دې قرآن کې تبیانا لکل شی یعنی د هر یو څیز بیان په دې قرآن مجید کې موجود دی چې د څه متعلق ته خبره غواړي د څه متعلق حکم غواړي د څه متعلق مشوره غواړي نو الله سبحانه وتعالی په دې قرآن مجید کې هغه نازل کړی ولیکن بیا هم ګوره یاد ساته یوازې قرآن د انسان د هدایت لپاره کافی نه دی هر څه پکې بیان شوي دي خو د هغې باوجود دا قرآن د انسان د هدایت لپاره کافی نه دی یوازې بلکې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صفت ذکر کوي ویزکیهم چې قرآن خو ما نازل که اوس که تاسو چرته صفا کیږئ خپل زړه صفا کوئ خپل اعمال برابروي دا غینه شرکیات هغه ختموي د خپل عقایدو نه باطل نظریات ختموي نو د هغې دپاره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس لازمی دی ګوره ویزکیهم دا پیغمبر به ګوره ستاسو تزکیه کوي دا به ستاسو زړونه صفا کوي تاسو ته به لاره ښیي نو ګوره قرآن الله سبحانه وتعالی نازل که چرې صرف په قرآن سره انسان هدایت موندی شوی نو پیغمبر به یې نه رالیږي چې پیغمبر یې راولېږه نو د دې نه معلومه دا شوه چې د انسان د زندګۍ د تیرولو دپاره خامخا یو استاذ پکار دی تورات الله سبحانه وتعالی نازل که او د تورات متعلق په قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي تفصیل کل شی چې په دې تورات کې د هر یو څیز تفصیل وضاحت هغه موجود و خو د هغې باوجود په تورات باندې ګورې څوک یوازې بچ نشو حتی تر دې پورې چې الله سبحانه وتعالی حضرت موسی علیه السلام هغه راولېږه نو د خبرې مقصد او غرض دا دی چې انسان اله بچ کیدی شي چې کله د ده مخې ته یو استاذ وي یو راهنمای یو مشر وي د هغه په نگرانۍ کې د خپل ژوند تیر اله بیا دې کمال ته رسیږي اله دې چې کوم دی نو د دنیا اوچتې مرتبې حاصلولی شي زمونږ مشایخ اکابر وی انسان له پکار دا دی چې ځان لاوارثه نه کړي ځان لاوارثه نه کړي د ځان لپاره څوک پیشوا مقرر کړي یاره ما ته په ژوند کې کومه مسله راتله زه به دې پلان کې ته ویم او هغه پیشوا هم داسې چې هغه د قرآن او د حدیث نه خبري په هغې پیشوا کې چې کوم شرایط علما کرام صوفیا وایي چې پکار دي پکار دا ده چې په دقه انسان کې دقه شرایط موجود وي د انسان په تربیت باندې پوهېږي نیغه لاره ورته ښودلی شي څومره بزرګان تیر شوي هغوی خپل نسبت قایم کړی و د چا سره خامخا به د هغو د چا سره لینک و یاره ته زما استاذ یې ته زما پیر یې ته زما مرشد یې ته به ما ته لاره ښیې او زه به په هغه لاره باندې او په خپله ډېر لوی لوی سړي وو اوچتې مرتبې یې لرلې اوچت علمونه ورسره وو په سوونو کتابونه لیکلي
د قرآن او د حدیث نه خبرو، خو د هغې باوجود هغه خپل ځان متعلق چې کوم مشورې وي، د ځان متعلق چې کوم خبرې وي، د هغې دپاره خامخا یو مرشد نیولی، یو شیخ نیولی، یو استاذ پیر نیولی. حضرت امام احمد رحمت الله علیه ډیر لوی سړی تیر شوی دی، او دومره لوی سړی تیر شوی دی چې جدا خپل مسلک دی، څنګه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جدا مسلک دی، مذهب دی، دغسې د امام احمد رحمت الله علیه مسلک او مذهب. دومره لوی سړی دی اوس یو طرف ته، خو بل طرف ته د ځان دپاره یو پیر او یو استاد نیولی دی، یو شیخ نیولی دی. بشر حافی رحمت الله تعالی علیه داغه خواله به ته داغه مجلس کې به حاضری کوله چې خیخې خبرې واوري، داغه نه اخلاق زده کی، داغه نه د ژوند طریقه زده کی. چا ورته یو ورځ ووایي حضرت تاسو خو لوی علم در سره دی، تاسو د بشر حافی په مجلس کې څه کوئ هلته کې ځئ، اخو یو ساده سړی دی او تاسو خو د قرآن او د حدیث علم در سره دی، سونو په زرګونو شاګردان هم دي، لوی خلک هم اقتدا کوي، کتابونه هم لیکلي دي، د هغه په خوا کې څه کې چې د هغه مجلس ته ځې، د هغه خبرې اوري. نو امام احمد رحمت الله علیه ورته سړي ته ووایي ګوره زه بېشکه چې عالم یم، خو زه عالم بکتاب الله یم، د الله په کتاب باندې زه پوهېږم، او دا چا خواله چې زه زما بشر حافی دا عالم بالله دی، دی په الله باندې پوهېږي، د الله سره دومره نسبت دی، دومره لوی تعلق د الله سبحانه وتعالی سره یو ځای کړی دی، دومره لوی تعلق قائم کړی دی چې دی په الله پوهېږي، الله څنګه رضا کېږي، الله څنګه خفه کېږي، الله څنګه بانه لټوي د انسان د مغفرت، الله په کم ټیم کې خوشحاله دی، اوس زمانه په کم ټیم کې خفه دی. نو بشر حافی ته الله دغه علم ورکړی دی، ځکه زه د هغه خواته ځم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ په مذهب باندې یو، دومره لوی سړی دی، ډېر ورع او تقوا او ډېر زهد پکې موجود دی، دومره خلک اقتدا کوي، څومره د قرآن او د حدیث په علومو ماهر دی، څومره د مسائلو استنباط کړی دی، څومره دین محفوظ کړی دی، راغونډ کړی دی، خو د هغې باوجود د خپل ځان متعلق څه فرمایي؟ لولا السنتان لهلک النعمان، که چېرې دا 2 کاله نه وی نو زه به هلاک شوی وی. چا ته تپوس وکړه حضرت کم 2 کاله؟ وی هغه 2 کاله چې کم 2 کاله ما د خپل پیر او مرشد جعفر صادق رحمت الله علیه سره تیر کړي دي، که چېرې دغه 2 کاله ما د هغه سره نه وی تیر کړي، د هغه صحبت او مجلس مې نه وی اختیار کړی، لهلک النعمان، زه به څه شوی وی؟ زه به هلاک شوی. امام غزالی رحمت الله علیه څومره اوچت سړی دی، خو هغه هم د ځان دپاره پیر جوړ کړی و چې څه مسله به راتله ته به د هغه نه وایې چې کوم ځای نه مشورې اخیستې. نو دا نسبت دا تعلق قائمول دا ډېر لوی څیز دی، دا د انسان په کار راځي، او دا په هغه ځای کې په کار راځي چې بل هېڅ شی کار نه کوي. د حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی تاسو ټول وایي صلی الله علیه وسلم، د هغه سره چې چا لږ وخت هم خپل نسبت قائم کړی دی، الله په کمې درجې ته رسولی. داسې اصحاب چې د رسول الله مبارک مجلس ته راغلي دي، رسول الله مبارک ته ویلي ما ته کلمه ووایه، رسول الله مبارک ورته کلمه ویلې، ګوره نه یې مونځ کړی دی، نه یې روژه نیولې ده، نه یې زکات ورکړی دی، نه یې حج کړی دی، نه یې څه صدقې ورکړي دي، نه یې د چا څه بل څه ښېګړه کړې ده، چې څنګه یې ورته کلمه ویلې ده رسول الله مبارک، فورا دغه اصحاب دغه صحابي دا میدان د جهاد ته وتی دی او شهید شوی دی. رسول الله مبارک د هغې په باره کې فرمایلي دي چې دا سړی جنتي. دا ولې؟ دا صرف د دې یو ټکي د وجې نه چې دې صحابي د رسول الله مبارک سره خپل نسبت قایم کړی،
خپل تعلق وسره مضبوط کړو. بس دا څنګه چې د رسول الله مبارک په دې سترګو کې اثر و چې چا به ورته وکتل هغه به پیدا کېده، هغه به پیدا کېده. د قصیده شیخ او استاد او پیر چې کمی د په دې سترګو کې هم اثري چې څوک ورته وګوري دی پیدا کېږي، پیدا کېږي، پیدا ورته لاره ښیي، دی بیا په هغه لاره باندې روان. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه نو چا تاسو چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اوچته مرتبه لري که عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی خو د هغه په دې دور کې ډیر زیات جنگونه شوي دي، ډیر زیات امتحانات په صحابه باندې، بعضی خلک په فتنو کې پکې اخته شوي، نو ډیر زیات مشاجرات راغلي دي د صحابه په خپل مینس کې جنگونه شوي دي. نو چاته پوسو که د امام شافعي رحمت الله علیه نه چې ګوره د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ درجه اوچته ده که د عمر ابن عبد العزيز، او عمر ابن عبد العزيز صحابي نه دی، وروسته تیر شوی دی، خو یو باچا تیر شوی دی او عادل باچا تیر شوی دی، بهترین باچا تیر شوی دی. نو د چا درجه اوچته ده؟ حضرت امام شافعي رحمت الله علیه هغه ته یو ناشنا جواب ورکړ. علماء کرام لیکي چې د امام شافعي رحمت الله علیه دا جواب دا د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو قابل دی. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ګوره حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم جنگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې کړی دی او د هغه اس چې په دې میدان کې کومه منډه وهلې ده او د هغې د خپونه کومه دوله راوچته شوې ده او د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په پوزه کې ورغلې ده، د هغې پوزې د دوړې مقابله هم او مرتبې ته هم عمر ابن عبدالعزیز نشي رسېدلی. څومره اوچت سړی دی امیر عمر ابن عبدالعزیز، خو لیکن د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس د پوزې دوړې ته نشي رسېدی. ولې؟ ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت راغلی. نو چې چا خپل نسبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګرځولی دی یا د خپل مشر سره خپل نسبت قائم کړی دی او هغه داسې مشر چې هغه په قرآن او په حدیث باندې ماهري، لکه څنګه چې دا صوفیه کرام کوي، دا پیران صاحبان چې څنګه تعلق قائموي د یو بل سره، دا سړی کامیاب شوی. او تاسو مې په هغه ځای کې دا نسبت په کار راغلی دی، دا تعلق په کار راغلی دی چې په کوم ځای کې ګوره هېڅ کار نه. تاسو به د امام رازي رحمت الله علیه نوم اورېدلی، ډېر لوی سړی تېر شوی دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي، تفسیر یې لیکلی دی، او داسې یو فلسفي مولا او داسې یو عقلي مولا تېر شوی دی چې د هغه د ټکر سړی چې کوم دی نو په دنیا کې نشته، داسې مضبوط سړی تېر شوی. یو ورځ ځان ته مې وایي سوچ شو نو څومره مشاګردان دا خبر راغله چې یاره دې ولیکل، نو په دې نفس کې مې داسې تکبر غونده کې پیدا شو. ما وایي چې اوس دا تکبر ختمول غواړي. څه وشو؟ لاړه هلته کې یو مسجد و، هغه مسجد کې پخوانه زمانه کې به دا باترومونه کې اوبه موبه به نه وي نو خلکو به ځان سره لوټې وړی، لوټ او د سماتي دپاره به لوټې خلکو وړی. نو لاړ د شهر چې د ټولو نه کوم لوی مسجد و، خپله حولیا خپل شکل هر سړی بدل که او کېناست، خلکو به ګټان ناوړه نو هغه به بیا هغه لوټو هغه ګټان به واړه واړه کول. نو هغه لوټو ته کېناستمه د دې دپاره چې خپل نفس مې مړ شي، تکبر نه وځي. هغه لوټې مې څه کړې، ماتولې به مې بوټي بوټي مې کړې. په دې کې چې کوم دی نو یو کس پې پوه شو، اوږده واقعه ده خو ځای را مختصره کوم. چې کس پې پوه شو چې دا خو امام رازي دی، د هغه زمانې یو شیخ او یو بزرګ دی، شیخ نجم الدین رحمت الله علیه، هغه پسې راغی. امام
ته خو تا ته مونږ امام وایو تا ته مونږ اوچت هستي وایو دلته کې څه کې دې نفس کې مې تکبر پیدا شوی دی دا تکبر وجنم چې راځه زما خواله زما خانقاه ته راشه ځان سره یې بوت شیخ نجم الدین رحمت الله علیه خانقاه ته یې بوت خانقاه ته کله بوت نو امام رازی اوچت سړی شیخ نجم الدین ورته ډېره اوچته توجه وکړه دا صوفیه کرام انسان ته توجه کوي توجه دې ته ویل کېږي چې بهترینه توجه ورته وکړي په یو نظر ورته وګوري او د هغه د زړه دنیا بدله کړي داسې یو قوت الله پاک دا صوفیه کرامو له اولیاء الله له ورکړی تاسو به آسان مثال سره پوه کړئ خلک وایي دا سړی بد نظر واغسته څه واغسته بد نظر العین حق حدیث کې راځي بد نظر لګي که نه لګي لګي که نه اوس چې بد نظر لګي د چا نو ښه نظر به لګي که نه به لګي ښه نظر به هم لګي دقه سې د اولیاء کرام دي دا سړي ته چې نظر کوي نو ښه نظر ورته کوي نو په سړي باندې ښه نظر ولګي هغه برق ته جوړ شي برق ته جوړ شي اوس ګوره شیخ نجم الدین رحمت الله علیه دته نظر وکړ امام رازی ته او ډېر مضبوط نظر یې ورته وکړ فورا ورته امام رازی وویل شیخ صاحب بس کړه زما په دې وجود کې اور بل شو او یو غړمباری جوړ دی زما په دې وجود کې او داسې حالات مې په دې وجود کې دننه جوړ شو چې آبادۍ جوړې شوې وې هغه اوس ورانېږي او یو غړزاری جوړ شو شیخ نجم الدین ورته وی دا تا ته پته شته څه ورانېږي دا ستا په زړه کې ستا په وجود کې چې د زړه کې ستا په وجود کې چې د علم کوم غرونه وو هغه غرونه ورانېږي ګوره چې ستا د ذهن نه دا خبره وځي چې زه اوچت عالم یم زه ډېر پوهه سړی یم دا غړزا چې کېږي نو دا هغه ابادۍ ورانېږي د علم ابادۍ امام رازی ورته وایي نه دا علم ابادۍ زه چېرته ورانوم دا خو کوم دی ډېر په کوشش باندې ما جوړې کړي دي او دا ستاسو چې مې څومره وخت تېر کړ دا کافي و نور راته څه مه وایه توجه راته نوره مه کوه اوس مې پرېږده چې لاړ شم خپل ځای ته خپل مقام ته هلته کې مې شاګردان دي هغوی ته به درس و تدریس کوو بهرحال امام رازی رحمت الله علیه اجازت واغسته او د شیخ نجم الدین رحمت الله علیه د ځای نه ووت لاړ وخت تېرېده تېرېده دغه یو ملاقات یې د شیخ نجم الدین سره وکړ وخت تېرېده تېرېده تر دې چې د امام رازی رحمت الله علیه د زنکدن وخت راغی او وفات کېده نو د دې وفات په وخت کې چې انسان څومره کوشش کوي په انسان باندې داسې وایي په بل وخت کې دا انسان باندې شیطان دومره کوشش نه کوي ځکه اخري وخت چې دې سړي سره ومه د دې وخته پورې دوکه مې نه که اوس خو راشه اخري ټیم دی چې څه کومه دوکه یې کوم نو امام رازی رحمت الله علیه زنکدن شروع دی او د زنکدن په دې حالت کې ولا شیطان ناغی او تاسو ته وکړئ امام رازی چې ته الله منې امام رازی ته الله منې امام رازی ورته ویل الله ولې نه منم چې ستاسو په دې خبره باندې څه دلیل شته وی او شته امام رازی رحمت الله علیه په دلایل باندې شروع وکړه چې یو دلیل زما څه دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا حتی تر دې پورې چې د زنکدن په دې حالت کې امام رازی رحمت الله علیه شیطان ته 99 دلایل ویل د الله په وجود باندې چې الله شته دې خبره څه دلایل وی یو کم سل دلیلونه ورته وی او دا یو کم سل دلیلونه چې ورته وی نو شیطان خو شیطان دی کنه نو چې یو دلیل به وي نو شیطان سم علم ور سره دی هغه به علماء کوي دا خو ګوره څومره کمزورې دلیل دی دا څومره کمزورې دی دا څومره کمزورې دا 99 دلیلونه ولا ټول څه کړل ماتې کړه ولا چې دا نه چلیږي ګوره په اخره کې ورته شیطان وی چې ته وایې چې الله شته زه ماته وښایه ماته وښایه په دې ټیم کې امام رازی بالکل خاموشه شو اوس دته څه وایم الله څه پوهېدی شي تاسو ته چې زه وایم چې د دې نسبت ډېر لوی اثر دی د دې تعلق د امام رازی د چا سره تعلق د خپل پیر سره
د شیخ نجم الدین سره. الله پاک دا ټول معاملہ په لرې ځای کې شیخ نجم الدین اوسېده. علماء کرام وایي په دغه ټیم کې شیخ نجم الدین اودس کاو، په هغه باندې دا معامله ظاهره کړه چې ستا یو مرید دی په پلانکي ځای کې دی، امام رازي نوم دی، او د هغه مخې ته شیطان راغلی دی، 99 دلیلونه یې وله ټکراو کړه، ماتې کړه وله. اوس یې دا سوال کړی دی چې ته ماته خدای وښایه، او د امام رازي څه جواب نشته دی، او د زنکدن حالت دی. نو علماء کرام لیکي وایي په دغه ټیم کې شیخ نجم الدین اودس کاو، شاګرد ورته لوټه نیولې ده او اوبه ورته اچوي او لوټې ختمیږي، او امام رازي امام شیخ نجم الدین چې کوم دی نو هغه دقه سوچ کې تللی دی، پته ورته نشته چې ماته څوک اوبه اچوي، لوټې ختمیږي. وایي ده دا لوټه داسې اخوا وویشته او په هوا کې داسې ووي چې بګو د شیطان ته دا ووایه، په هوا کې داسې ووي چې زما شاګرده زما مریده د شیطان ته داسې ووایه من خدا را بلا دلیل شناختم، من خدا را بلا دلیل شناختم، چې زه الله تعالی بغیر د دلیل منم، اس دلیل ته زما ضرورت نشته دی. امام رحمت الله علیه تعالی پاک ذهن کې دا خبره ور واچوله د خپل شیخ، فورا شیطان ته ووی من خدا را بلا دلیل شناختم، شیطانه زه خدای چې کوم دی نو بغیر د دلیل منم. او دقه اخیری سلګی او امام رازي رحمت الله علیه وفات. دا د نسبت فائدہ ده، دا د تعلق فائدہ ده. موږ چې خلکو ته وایو د چا سره تعلق خپل جوړ کړئ، د یو نیک کس سره، بزرګ سره، د یو شیخ سره، د یو صوفي سره، د یو پیر سره، دا ورته د دې لپاره وایو چې سبا دې په کار راشي. هغه تاسو ته ما ووایي ګوره علما وایي ځان به لاوارث نه پرېږدي. میرزا مظهر جان جانا یو سړی تېر شوی دی، د طبیعت هم څه عجیبه و، طبیعت یې عجیبه و. دا کیسه په منځ کې رایاده شوه نو ما یې که وخت یې وبه کړم. د دې میرزا مظهر جانان ډېر لطیف او نازک طبیعت و. معمولي چې به په طبیعت څه درونو یو ورځ بیا په سر درد لاړ. یو ورځ د خپل شاګرد که چېرته تللی د شپې، دا په منځ کې هسې جمله معترضه ده، چېرته کې د خپل شاګرد خواله تللی و، سهار چې هغه له ډېر انتظامات وکړو، بستره، اوبه، څه او څه. سهار چې شاګرد راغی جو تپوس یې وکړ حضرت شپه م څنګه تېره؟ بس ښه وه. مې نه جي خوب هم کړی و که نه؟ ټکی خوب مې نه دی کړی. دې ولې تاسو ته خو ما نوې بستره اچول وه، نوی څادر و، کمبل و. خوب مې ځکه نه دی کړی چې کله سملاستمه دا سر مې په دې بالښت باندې کېښو، د دې بسترې دې تارونو ته مې خیال شو، دې ګڼ ته چې دې ګڼ ته مې خیال شو، دا ګڼ دا کوږ وږ والی شوی و. دا ګڼ چې چا والی و نو کوږ وږ یې والی و. نو ټوله شپه مې په سر باندې دړ و چې دا ګڼ کوږ ولې والی و، دا یې سیده ولې نه وه. داسې یو نظیف طبیعت، یو نازک. چېرته وله یو مرید، اوس دغه خبرې راته رایادې، چېرته وله یو مرید چې کوم دی نو دغه راوړي میرزا مظهر جان جانان انګور، چې انګور یې وله راوړه جو یو دانه یې ترې وخوړله، واپس یې توکړه، پتیلې کې کېښودله، وایي دا وایي څه دانه خورم. ته ټولې نه خورئ، دا خو ما د خپل بوټي نه راشو کول دی او ډېر په مینه مې له راوړي. یو په دې کې چې کوم دی نو د مړو بوی دی، په دې کې د مړو بوی دی. هغه مرید حق حیران شو چې ده ته څنګه پته ولګېده. چا ته تپوس وکړي په دې کې د مړو دا بوی ولې؟ دا مرید نه وله چا تپوس وکړي. یاره دا زما دا ونه چې ولاړه ده د انګور دا بوټی دا په مقبره کې ولاړ دی. دومره یو نظیف طبیعت و. د دې میرزا مظهر جانان یو واقعه لیکلې ده چې په دهلي کې یو کس و، هغه داسې روانو، پخوا نه به خلکو د لرګي دا پیزار پخپو کاو، لاندې تلی چې کوم و دا د لرګي به و، او دا د الله عاشق و. دا سړی روانو نو باران شوی نو ده به الله دا اواز به کاو. په دې بازار کې روانو داسې دا خپه به مضبوطه لګوله، د دې نه څه دارې اوچتې شوې و،
یو جینۍ ناسته ده د هغې په کپړو باندې دا دارې ولګېد چې څنګه د دې جینۍ په کپړو باندې ولګېدې نو دا د دې جینۍ خواته یو هلک هم ناست دا به د دې جینۍ عاشق و یار و نو دقه سړی راپاڅېده د دې بزرګ د دې مخ نه یو څپېړه تېره چې ته ګورې نه زما د جینۍ چې کوم دی نو ټولې کپړې دې څښاک بزرګ ورته وی معافي غواړم بیا به داسې نه کو او په مخکې باندې لاړ روانو نو یخني وه باران ورېده په دې ښکته علاقو کې دا شوده ګرمیږي دې کجوري ور واچوي دا خوټکۍ دې نه ټینګ غونده کړي یو شربت جوړ شي دا ډېر بهترین تو چا پې اواز وکړي دې خوا راشه بابا چې لږ شربت ته من دې وڅکم ګرم شوده د من دې وڅکم شوده مو د پې هغه وڅکم نو ده ورته ووایي چې دو आवाज وکړ چې بابا आवाज وکړ چې الله څه زورور ذات کله مې په خلکو وایي او کله را باندې په خلکو باندې شوده را باندې سکي دی ناسو دا شوده یې سکه تر دې چې یو کس په منډه باندې راغی او د ده نه یې تپوس وکړ چې ته د کوم ځای د چا سره دې تعلق دی خیرې خو دې نه دي کړی ورته وایي چې نه زه خو عجز فقیر سړی یم خیرې میرې مې نه دي کړی ولې څه چل وکړه وایي چې نه خامخا څه چل یې کړی دی وایي چې هېڅ مې نه دي کړی وایي چې وشو څه چې تاله چې اوس کوم سړي شلق درکړه هغه د یو لنټر نه راغوزار شو د یو کوټې نه چې څنګه لاندې ولګېد ایسته چې دم نه نو څه شو مړ شو وایي ده ورته وایي چې نه ما هېڅ نه دي کړل ما نه خیرې کړلې نه مې دا سړی راګوزارلی دی زه خو دلته کښېنم هغې ورتنګ که چې نه خامخا سرې کړي دي هغه ورته ووایي چې بس خامخا مې تنګوئ نو زه برته یو خبره وکړم مسله دا ده چې څنګه دې سړي په خپل یار باندې ننګ وکړو په خپله معشوقه باندې ننګ وکړو ما نه یې څپېړه تېره کړه داسې زما هم یو یار دی چې هغه الله دی هغه الله په ما باندې ننګ وکړه د دې سړي نه یې څپېړه تېره نو زما د دې سړي سره څه جګړه نشته دی دا جګړه چې شو ده نو دا د یار او د یار په منځ کې شو ده ستاسو خدمت کې عرض دا دی چې د ځان دپاره څوک نیول غواړي چې سبا هغه ته مونږ التجا کوو سبا هغه ته اواز کوو چې ربه دا سړی وال غواړي دا کار کول غواړي د بزرګان دا د دې دپاره وایي چې خپل نسبت ته چا سره قایم کړي دا نسبت چې د قایم کړه ته به کامیابي د دې نسبت داسې تعلق دی ګوره چې بزرګان وایي یو زړه ډبه ده ریلګاډی خو م لیدلی دی په ریلګاډو کې خپلې شی ډبي نو یو نوې ډبه په هغې کې انسانان ځي او یو مالګاډی په هغې کې دا مویشي مال دا شیونه مینه نو دا دواړه توچیني د یو بل سره نو د یوې ډبې د زړې ډبې ته د نوې ډبې ووي چې ته څومره مرداره یې کمزورې په تا کې چې کوم دی نو خره وړلی کېږي په تا کې ځناور وړلی کېږي او ما ته وګوره څومره صفا یم په ما کې چې کوم دی نو انسانان ځي په ما کې ښه خلک ځي زما سیټونه صفا دي زما فرش صفا دی د دې زړې ډبې ورته ووي چې دا هر څه دې منم اگر چې زه ډېره کمزوره یم خو زما یوه کونډه ستا سره لګېدلې ده چې ته چېرته ځې نشي کېدی چې زه هلته کې در نه شمه چې چېرته ځې هم عقل ته برپسې زه درځم دقسې نسبت که موږ هر څومره کمزور یو خو چې خپل نسبت هم د یو شیخ سره د یو بزرګ سره د یو پیر سره قایم که دا نسبت به د قیامت په ورځ زموږ په کار راځي دا نسبت به په دنیا کې زموږ په کار راځي د دې نه به لویه فایده موږ ته حاصلېږي ګوره نسبت داسې یو شی دی دا خو موږ انسانان یو سپی و سپی د اصحاب کهفو سپی و خو چې کله د انسانانو سره مینه وکړه نو الله سبحانه وتعالی ورله داسې لویه درجه ورکړه چې په قرآن کې یوازې د سپي تذکره د هغې سپي تذکره ونه کړله بلکې د هغه سپي د انداز او د هغې چې کوم یعنی یو پوزیشن جوړ کړی وکلبهم باسط ذراعیه بالوصیل
چې هغه په کوم پوزیشن کې په غار کې ملاسو الله سبحانه و تعالی داغه انداز هم تذکره وکړه. او علماء کرام وایي چې د قیامت په ورځ به دغه سپیته د دغه خلکو د نسبت ته وجې نه دومره لوی اثر میلاو شو، دومره لوی فایده ورته میلاو شو چې د قیامت په ورځ به د دغه سپینه الله پاک انسان جوړ کړي او د دغه خلکو سره جنت ته داخل. نو تاسو ماته وایي خپل نسبت د بزرګانو سره قائمول پکار دي کنه. ګوره په دې باندې ځان پوه کړئ، سړی په خپل باندې اوچته مرتبه ته نشي رسیدي تر څو پورې چې خپل نسبت ته چا سره قائم نشي، تر څو پورې چې خپل نسبت د چا سره قائم نکي. چې خپل نسبت قائم کو دا سره کامیابی دي. ثمامه ابن اسال اخیری خبره کوم. ثمامه ابن اسال یو سړی دی او هغه دغه دی، دا کافر دی. صحابه کرامو یو ورځ راونی او په مسجد نبوي کې ستنې ته وتاړه، ستنې ته وتاړه. رسول الله مبارک راغی وی دي چې ثمامه ابن اسال سردار دی د خپل قبيله، هغه تړلې لري. صحابه کرامو ستنې تاسو ته وکړه مالک یا ثمامه، ثمامه ولې تلل شوی دی. راغی ما عندك يا ثمامه، تاسو څه دي ثمامه، څه خبرې کې؟ ثمامه وته درې خبرې وکړې، ډېرې عجیبه خبرې وته وکړه. اولنۍ خبره وته وکړه چې پیغمبر استا په لاس کې زین کچری ته ما قتلې نو تقتل ذا دمن، دسی یو سړی به مړ کی چې ذا دمن د هغې د وینې تپوس به نه ګورې خلک په وجنې مې، دسی یو سړی به مړ کی چې د هغې د وینې تپوس به د نه خلک وکړي، نقام قبیله مې ده ګور. دویم کچرې ما رها کې اخلاص مې کې استاد شان سره هم دقه خای. او دریم کچرې مال ته د ضرورتي چې څومره غواړې ما خلاص کا مال بدل درکړه. پیغمبر علیه السلام په خندا شو ولاړ. په دویمه ورځ بیا تپوسونه وکړه، راغی په دقه جوابونه یې وله ورکړه. په درېیمه ورځ پسې بیا راغی دقه جوابونه یې وله ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته رهایی کوي پرېږدئ. ایسته صحابه کرام وسپړاو ده، هغه لاړ خواته یو باغ و، هغې ته ورننوته، د مخې سره یې غسل وکړ. پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي نه وتی هم نه، واپس راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې کلمه راته وویله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله. او دقې ثمامة ابن اسال څه ووی؟ د الله پیغمبره د نن نه پورې په دنیا کې د ټولو نه چې زما په مخ باندې زما په سترګو باندې کومه بده چهره لګېده نو هغه ته وي، خو د نن نه بعد په دنیا کې زما په سترګو باندې چې د ټولو نه بهترینه چهره لګي نو هغه ته او لاړ اجازت وی راکه مکې مکرمې ته ځمه عمره ادا کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی هغه دارالحرب دی، د جنگ ځای دی، هلته مزه څوک به دې نقصان نه کړي. نه نه ماله ته صرف اجازت راکړه. ثمامة ابن اسال لاړ مکې مکرمې ته عمره یې کوله. خلکو راونی وی ته خو اصبته صابي شوی؟ هغه ورته وی نه صابي شوی نه یم، محمدي شوی، محمدي نه جوړ شوی دی. ها د تا یاد ساتئ که زما په لاره کې م رکاوټ پیدا که نو دی د داسې یوې قبیلې او سردارو چې د هغې به دا ډېر غنم کېده او مکې مکرمې ته چې به څومره غنم راتله نو د ده د ځای نه به راتله. وی که ما ته هم څه ووي نو یاد ساتئ دانه غنم بنانوي نه او د نن نه بعد چې په غنمو پسې راځئ نو تر څو پورې چې زما د جانان د محمد رسول الله اجازت را سره نه نو ګورئ په غنمو پسې رانه شه. اوس ګوره 3 ورځې وې کافرو په مسجد نبوي کې 3 ورځې خبره د دې پورې کوم 3 ورځې او په دې حالت کې چې د ستنې پورې تړلې شوی دی، خو نسبت د صحابه کرامو سره راغې د محمد رسول الله سره راغې، الله سبحانه وتعالی تی صحابي جوړ. تاسو په خدمت کې هم د غرض چې تاسو خپل نسبت د علماء کرامو سره، بزرګانو سره، شيوخ سره، پیرانو صاحبانو سره د هغې سره جوړ. دا بس تاسو د پاره په دنیا کې هم په آخرت کې د کامیابی سبب ګرځي. په دې بنا سره زمونږ سبا ان شاء الله ماهانه مجلسي ذکر دی د ماښام د مونږ نه بعد. ټول ملګري کوشش وکړئ، محنت وکړئ، په میاشت کې یو ورځ راځي هغې له چې کوم دی نو ضرور هلته کې حاضري وکړئ. صحیح ده که نه ان شاء الله. او دویمه خبره ستاسو خدمت کې دا ده چې